یو کلاس مونږ کړی و انټروډکشن هم پکې کړی و هسې بیسک خبرې هم پکې کړي وې. نو نن مونږ د ګرافیک ډیزاینینګ چې دی دویم کلاس شروع کړی دی. نو ځو ایډوب ایلسټریټر طرف ته. ایډوب ایلسټریټر د ټول نه فعله زه نیو فایل اخلم، کریټ نیو باندې مې کلیک کو او دلته زه پرنټ واخلم. په دې باندې بیا په دې دا کم پرنټ چې دی په دې باندې بیا زه یوه غټه لانګ ویډیو جوړوم. نو پرنټ کې مې واخیستو او A4 سایز پیپر مې واخیستو، پیج چې کوم نارمل چې زمونږ پیج وي، او په کریټ باندې مې کلیک کو. ما لږ ایډیټینګ په دې سیوا کړی دی نو زما سیسټم لږه مسلک کوي، افیکټس مې پور اچولي نو هغه ډېر هیوي نو زما د سیسټم یې نښلی ایسته. زه دا لږ د مخې نه لرې کوم یار چې تاسو کنفیوز کیږئ نه بیا. ښه د ایډوب ایلسټریټر زمونږ سره د ټول نه اوله چې کم بیسک اهم ټول چې کم دی سلیکشن ټول چې ورته وایي. زه چې څنګه دلته ټول بار ته رالم، ټول بار چې څنګه دلته تاسو ته په پیله باندې دا دوه آیکن ښکاري، یو دا دی یو دا دی د غشي ټایپ چې دا کم ټول چې کم دی. په دې اولین چې زه څنګه کلیک کم دی منځ کې دا خالي سپیس تاسو ته ښکاري دا ډک نه دی، او دا بل چې دی سپین دی. نو دا اولنی چې کم دی دې باندې چې ما څنګه ماوس راوړو په دې مې کېښودو نو دلته ماته دا لاندې راته راخلي ام وایي دا سلیکشن ټول دی. نو د سلیکشن ټول کار اصل کې زموږ سره څه دی، دا به په هر یو ټول باندې زه بیا ځانه ویډیو جوړوم. که داسې په ټول په هر یو ټول په یو ویډیو کې زه وکړم نو دا تقریبا 4-5-6 ګنټو نه هم خبره زیاته اوړي، بیا ویډیو ډېره زیات لانګ کېږي. نو په هر یو ټول باندې به زه شارټ ویډیو جوړوم نو تاسو به هم نه بور کېږئ، او بل دا چې تاسو هر قسمه څه کوېسچن وي نو ما نه به په اسانه کولی شئ، نو کنفیوز کېږئ به بیا تاسو نه. نو د ټول نه اول زه یو شیپ ټول اخلم. شیپ ټول ځکه اخلم په دې باندې ما هم په دې ټول باندې هم بیا زه تړ ویډیو یا سیکنډ ویډیو په دې باندې بیا زه جوړوم انشاءالله. نو شیپ ټول اخلم چې تاسو ته هم د دې په ذریعه تاسو ته پته ولګي. د سلیکشن ټول د مطلب چې د نوم نه به تاسو ته پته لګي چې د دې کار څه دی. سلیکشن ټول مطلب سلیکشن، دا اصل کې سلیکشن زموږ سره کوي. لکه دا چې دی اوس نه سلیکټډ نه دی زما سره، دا کم ریکټینګولر شیپس چې ما واخیستو، که چې زه راشم او د دې په دې افات باندې ماوس راولم او په دې کلیک کم دا غونډ شیپس چې دی دا زما سره سلیکټ شو. بل دا خو اولنی کار خو د دې دا شو چې دا زموږ سره سلیکشن کوي، مطلب یو سیز دی یو شیپ دی که هر قسمه څه سیز دی انشاءالله په دې باندې وروسته بیا مونږ هر قسمه سیزونه جوړو. نو اولنی کار خو دا دی چې دا سلیکشن کوي، او دویم نمبر د دې چې دا کم بانډینګ چې کم دی زه چې دې طرف ته راشم د دې نه دا تیر چاپیر دا بانډینګ باکس چې کم جوړ شي د دې په ذریعه باندې مونږ روټیشن هم کولی شو. یو شیپ دی یا یو سیز دی پراډکټ دی که هر قسمه سیز دی په دې باندې مونږ ډېر ښه په اسانه طریقې سره د دې مونږ روټیشن کولی شو. زه چې څنګه د بانډینګ د ریکټینګولر سایډ ته چې زه راځم بهر ته راوځم نو تاسو ته یو کرب غوندې نشان په نظر ښکاري. زه زوم کوم چې تاسو ته په اسانه کلیر د دې نه تاسو ته پته ولګي. آی تھینک چې اوس په تاسو ته کلیر ښکاري. واپس بیرته ځم په سلیکشن ټول ته. نو که چېرې ستاسو خیال وي د دې نه دا کرب غوندې نشان جوړیږي نه، نو د دې په وجه مونږ یو شیپس چې دی روټیټ کولی شو چې کم طرف ته تاسو وغواړئ دا مونږ روټیټ کولی شو. او بل د دې دویم کار چې کوم دی زه بیرته واپس زوم آوټ کوم چې تاسو کنفیوز کېږئ نه یار. کنټرول زیډ کوم، واپس بیرته ریکټینګولر اخلم. ریکټینګولر مې واخیستو. اوس د سلیکشن ټول په مدد سره چې دی مونږ د شیپ سایز هم کمولی شو. څنګه واپس رالم سلیکشن ټول ته، که چېرې تاسو ته ښکاري د دوه غشي غوندې نشانونه چې تاسو ته ښکاري ولی واپس یې درته زوم کړم چې تاسو ته کلیر درته ښکاري. رالم سلیکشن ټول ته، تاسو ته ښکاري نه دا دوه نشانونه د دې په ذریعه چې دی مونږ د شیپ چې دی دې کچولی شو، مطلب ریسایز کولی هم شو، هم یې کچولی شو هم یې غټولی شو. لکه څنګه ګوره ښه په دې چې زه ډبل کلیک کړم چې څومره ته وغواړې وره واپس بیرته زوم آوټ کوم.
یعنی ته سایز څونه غټی څومره کچې نو هغه د سلیکشن ټول په مدد سره دا هم کولی شئ. بله ته په دې کې زر ته یو شارټکټ وښیم. ګوره که زه چېرته د دې دا سایز غټوم نو دې د ما چې کوم ریکټینګولر اخیستی و نو د دې د پیله چې د دې کوم سایز و که نه نو دا لږ اخوا دېخوا کېږي، ګډوډ کېږي زموږ نه. که چېرې زه د دې سره شیفټ دباو کړم او بیا د دې سایز کچول غواړم، دې ته وګورئ که نه دا اوس حقه ریکټینګولر دی نه، خو ما ورته شیفټ دباو کړی نو د دې منځ چې دی دا ما سره اصل کې لاک شو. د دې کې اوس په دې په شکل کې بدلون نه راځي او صرف کچېږي غوټېږي. که چېرې دې څه تاسو شیفټ نه دباوهئ یا د ریکټینګولر نه بل څه څیز جوړول غواړئ نو بیا اوس خیر د شیفټ مه دباوهئ. خو که چېرې شیفټ د ریکټینګولر حقه شکل یې صرف یې کچول او غټول غواړئ نو بیا به تاسو خامخا مهرباني وکړئ او شیفټ به ورڅه خامخا تاسو بیا دباوهئ. دې نه د دې اوس چې کوم د شکل اول ریکټینګولر و اوس هم حقه ریکټینګولر دی خو سایز کې غټ ډیفرنس راغله. که چېرې زه د دې سره شیفټ دباو کړم د دې دغه سایز دی دغه صرف کچېږي او غټېږي، نور په دې کې څه ډیفرنس نه راځي. نو دا و زموږ سره د سلیکشن ټول چې د اډوب السټریټر د ټول نه اهم او ښه امپارټنټ ټول دی او اولنی ټول دی. بله خبره دا ده چې په دې باندې موږ ډېر ښه په پری هینډ طریقې سره یو شیپس چې دی دا یو ځای نه بل ځای ته هم وړی شو. دا د سلیکشن ټول په مدد سره دا وینئ که نه دې ځای نه دې ځای ته او دې ځای نه دې ځای ته دا ډېر موږ په ایزي طریقې سره په اسانه سره موږ وړی شو دا. نو دا یو څو شارټ خبرې وې د سلیکشن ټول په باره کې. انشاءالله نیکسټ ویډیو به بیا د ډایرکشن ټول په باره کې خبره کوو یا به د اډوب السټریټر څه بل ټولز انشاءالله هغه کې به بیا دغه نیکسټ دغه کوو. نو چې تاسو زما سره څومره پریکټس کوئ که نه نو هغومره به تاسو په ډېر ښه پوهېږئ انشاءالله. که چېرې پریکټس هم نه وي نو بیا چې خپل ټایم مه ضایع کوئ ځکه چې دې چې پریکټس نه کوي که نه دا سړی کنفیوژن هم پکې ډېر زیات راځي او سړی بیا نه پوهېږي چې دا څنګه چل وشو سړی نه واپس هېرېږي. نو بس ویډیو زه په دې ځای سټاپ کوم انشاءالله. نیکسټ به بیا په بل ټاپک باندې ویډیو شروع کوو انشاءالله. د هغې پورې انتظار وکئ او بله ویډیو کې به انشاءالله مخاطب کېږو بیا.